دا راته ووایي جی یو وړوکی غونته میسج زه د هغې مینوال دا ټیم چې تاسو ګوري او د هغې هم چې دی جی نظرونه یې په تاسو باندې دي ځکه تاسو له الله مشري درکړې ده تاسو دې قابل یې ځکه الله درکړې ده د ورسیز پاکستانیانو په حوالې سره جی چې کم خلک هلته کې موږ سره خبرې کوي نو یاره تاسو میاسې پسې لاړ شئ تاسو بل ایم پی بل ایم این اے پسې نو د هغو په باره کې څه خیال د هغې نن په ډېره سخته کې دي دې رو کې دي کرونا وبا هم ده په ملک نه بهر هر ملک کې هر ځای په لپیټ کې اغوستی نو هغې دا خبره کوي جی چې یاره زموږ به څه کېږي نو د هغو په حوالې سره تاسو وایي تاسو مخکې ایوانونو ته خپلو نورو مشرانو ته یا وزیر اعلی صاحب ته د دغې په باره کې څه ډېر ښه سوال دی او ډېر دردمند سوال دی پښتونیار صاحب داسې ده چې زمونږ خاص کر پی ټی آی ورکر چې دی نو هغه ورسیز پاکستانی هلته کې ډېر دي او د هغوی هغه مینه او خلوص او د هغوی هغه تمه بېشکه ډېر سخت وخت راغلی دی او یوازې په یو ملک نه دی راغلی په ټوله دنیا راغلی دی او موږ ته بیا زیات مسله دا ده چې دغه ورسیز پاکستانیانو چې هغو خاص کر د پی ټی آی سره او بیا ته د ملک سره دا ښېګړه وه چې هغوی به بهر مزدوري کوله او دلته به یې رالیږله هغه خپل مور و پلار او هغه خپل رونو له او د قوم له هغه پیسې به دلته استعمالېدې او د دې ملک هغه پیه به روانه وه هغه به چلېده نن هغه په تکلیف کې دي هغې کې بیماران دي د هغوی روزګار ختم شو هلته کې ځکه هلته کې هم مکمل لاکډاون دی په بعضې ملکونو کې بیا د هغه خلکو کې غمونه شوي دي فوتګیانې شوي دي څه ځکه چې څه لږ خلک نه دی څه په لکاو خلک هلته کې زمونږ آباد دی خاص کر په میډل ایسټ او سعودي عرب او په دې علاقو باندې بیا یورپ طرف ته هم دي خو زمونږ خاص دا غریب خلک دې خوا په اماراتو او سعودي عرب او په دې علاقو کې دي نو هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی داسې نه دی چې موږ ته احساس نشته احساس موږ ته شته که تاسو ګورئ وزیر اعظم صاحب لګیا دی بیا زمونږ محمود خان لګیا دی بیا زلفي بخاري هغوی ته دغه کړی دی د هغوی ذمهواریانې ورکړي دي مراد سعید خان په خپل هغه وسه پورې لګیا دی چې څه کېږي اوس مونږ فلایټونه هم سیوا کړو پرون مې بیا یو دغه اورېده چې د اماراتو حکومت د طرفه څه لږ ډېر خو انشاءالله هغه به سبا بله ورځ حل شي چې هغوی دا وایي د کرونا ټیسټ او دا کول غواړي او د کرونا د مخنیوي دپاره هغه اقدامات دې وکړی شي چې دا فلایټونو کې لږ شان تعطل د پرون نه بیا راغلی دی خو احساس مونږ ته شته د هغوی د هغه بېروزګارۍ هم احساس شته د هغوی د هغه تکالیف هم احساس مونږ ته شته کم مړي چې هلته پراته دي د هغې هم وخت په وخت ملګري واټساپ یې کوي ټلیفونونه کوي رابطې را سره کوي د هغو هغه تصویران نه لیږي نو خدای شته موږ د ډنه د هغوی امداد کول غواړو او د ډنه خفه یو او دا یوه اساسه ګڼو خپله دغه ورسیز پاکستانیان چې هغوی ته د پارټۍ دپاره څه کړلي ته د ملک دپاره یې څه کړلي نو انشاءالله تعالی سخت وخت دی د هغوی باندې تېرېږي د هغوی غوسه په ځای د هغوی احتجاج په ځای د هغوی هغه خو یو سوال او عرض زموږ دا دی چې موږ بې غوره نه یو غور زموږ سره شته د هغوی فکر را سره دی خو که سوچ وکوئ نو دغه یوازې د پاکستان نه ده بین الاقوامي وبا راغلې ده په ټوله دنیا باندې او ټوله دنیا په مشکلاتو کې ده نو ته دوی د مشکلاتو نه دغه انشاءالله تعالی زموږ په وس کې چې صحیح موږ چې څونه کولی شو د هغې نه سیوا به منډه وو چې دغه خلکو ته څه ریلیف میلاو شي